زیاتر سټوډنټس د انزایټي شکار دي د ایجوکیشن سیستم د لاسه چیکینګ چې سٹارټ دی نو د سټوډنټس کو مارکس ډېر هاي رالو. Let's talk about the students چې د هغوی مارکس په 600-700 کې راغلي. نو a lot of students چې کوم دي هغوی سفرډ دي د هغوی فیوچر په داو لګېدلی دی. هغوی ایمز چې کوم د نرسري نه چې زه به ډاکټر جوړېږم هغه ډسټروی شو کمپلیټلی طور پر. زمونږ سټوډنټان سوسایډس چې کوم دي هغه اټمپټ کوي د څه د لاسه د ایجوکیشن سیستم د لاسه د دې بې انتها های میرټ د لاسه ډېر ټیلنټډ سټوډنټان چې کوم دي هغه په ښه میډیکل کالج په ښه کالجز کې مزید ځان له یونیورسټیز کې اډمیشن اخیستو نه قاصر دي. ځکه چې کم کارونه وشو زما 1% ټرسټ هم پاتې نشو په ټیپس په پی ام سی په یو باندې په یوې ادارې باندې. السلام علیکم د سوادیز.com مینوالو سمیع الله نادرخیل په یونی پروګرام کې تاسو ته مخاطب یم. څرنګه چې تاسو ته پته ده چې تېرې یو څو ورځې مخکې دغه د ایګزام د کوم تعلیمي سطحه باندې چې دغه خبرې د مارکس او خبرې روانې دي په دغه هیله کې دغه یو طالب علم نه راسره ناست دی چې هغه د دغه تعلیمي نظام نه او د دغه تعلیمي کم هر څیز چې دی د هغې نه ډېر ګیلهمن دی. د هغوی نه به اورو چې آیا تاسو نن زموږ په پروګرام ته راغلي څه غوښتنې کوئ د حکومتي چارواکو نه او نور د اعلی سطحې چې کوم تعلیم چلی د هغو نه څه غوښتنې کوي. لاول سره بایجان خپل تعارف وکړئ او بیا په دغې اړه به نور معلومات. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد شهاب دی د منګور اسوات اوسیدونکی یم. ما خپل میټریک چې کوم دی هغه د المدینه ماډل سکول اینډ کالج نه کړی و. هغې نه پس ما اف ایس سی چې کوم دی هغه ګورنمنټ ډګري کالج منګور نه کړی دی. بایجان دا راته ووایئ چې نن تاسو دلته راغلي زموږ سره په سټوډیو کې ناست دی. د بورډ کوم ریزلټ چې تیر وشو په هغه ریزلټ کې څه سټوډنټ چې دي څه طالب علمان چې دي هغه په اعلی سطح نمبرې ویوړي او څه چې کم سټوډنټس دي ډېر قابلان سټوډنټ دي خو هغه بیا هم دغه مارکس ډېر کم رالو. په دغې اړه راته لږ معلومات راکوئ. یو ټرینډ روان دی چې د بورډ ریزلټس اناونس شو په هسټري کې په لاولینې ځل باندې ډېر های مارکس واخیستی شو. په هغې کې څه سټوډنټانو په 1100 کې 1100 چا 1098 چا 1096 مارکس واخیسته. دې باره کې خو به زه صرف دا ووایم چې سټوډنټ نه کلیم کوو دا کوم میرټ چې های شوی دی میرټ های دی مارکس های اخیستی شوي دي ټیک ته سټوډنټان خو دا خبره کوي چې موږ محنت کړی الله موږ ته د هغې صله راکړه. بېشکه الله چېرته هم د چا محنت نه ضایع کوي خو خبره د دې ده چې کم د دوی نه مخکې دا کم سیشنز وو په هغې کې خو هم ډېر سټوډنټانو محنت کړی و. د هغوی چې کم مارکس راغلي وو او د دوی چې کم مارکس رالو آیا په دې کې دومره غټ ډفرنس ولې دی؟ زه سټوډنټ نه کلیم کوم بلکې د ګورنمنټ د ایجوکیشن ډپارټمنټ ایجوکیشنل منسټرز څه داسې رونګ ډیسیژنز وو څه رونګ سټپس وو زه به صرف هغه رامخې ته کړم چې یاره هغې وجې نه دا کم میرټ چې دی او مارکس چې دی دا رالو. فرسټ اف آل زه خو به دا ووایم چې دوی دا ډیسیژن وکړو چې ډیو ټو کووډ-19 د بورډ ایګزام چې کوم ارینج کېږي د دوی سټوډنټس په 8 سبجیکټس پیپرز نه ورکوي. ټیک ته که د کووډ د لاسه دوی 8 سبجیکټس پیپرز ورنه کړه نو د ساینس سبجیکټس په بیس که تاسو دوی له مارکس ورکوئ نو ګذشته سال کې چې کم ریپیټرز وو د هغوی خو هم په ساینس سبجیکټس کې 95 پلس مارکس دي. که خراب شوي دي په دغه کې خراب شوي دي نو یو دومره های مارکس راځي. زه دا تپوس کوم چې که آیا دې سټوډنټانو د 8 سبجیکټس پیپر یې ورکولی د دوی نه به په انګلیش اردو پاکستاني دې کې څه ګرامیټیکل مسټیکس نه کېده د دوی نه به څه سپیلنګ مسټیکس نه کېده د دوی نه به څه رایټنګ مسټیکس پیټرن مسټیکس دا نه کېده کوم چې به د بل کال په نسبت د سټوډنټانو نه په دې بیسس باندې مارکس کټ شو. ټیک ته تاسو آرټس پیپرز وانغسته خو کوم فارموله چې تاسو یوز کړه نو کم از کم دا سوچ خو پکار و چې کوم د آرټس پیپرز چې کوم دي دا موږ نه الو خو بیا هم څه ناڅه داسې فارموله خو له جوړه کوي که نه چې که دا دوی ورکوي نو په هسټري کې چېرته هم فل مارکس نه دي ورکړی شوي. که دا سټوډنټ دا مارکس اخیستی دي نو ټیک ته دې دا مارکس واخیسته خو لکه آرټس پیپرز دپاره چې کوم فارموله کوم دوی ډیسایډ کړې ده هغه مکمل طور باندې غلطه وه. د دې وجې نه که دې پیپرز ته دا کوم ریپیټرز وو که هغوی ناست وی نو هم به دوی هغه مارکس اخیسته ځکه آرټس پیپرز نشته کوم فارموله چې یوز شوې ده نو خامخا دا مارکس به راتلو.
نو د هغه سټوډنټانو فیوچر چې کوم دی هغه بې انتها په داو لګېدلی د دې بې انتها های میرټ د لاسه ډېر ټیلنټډ سټوډنټان چې کوم دي هغه په ښه میډیکل کالج په ښه کالجز کې مزید ځان له یونیورسټیز کې اډمیشن اخیستو نه قاصر دي. کوم پی ام سی دغه اډمیشن روان دي دغه ټیسټونو د لپاره په دغه حواله آیا تاسو وایي چې دغه ټیسټونه د کوم سټوډنټ لپاره ښه دي او د کوم سټوډنټ لپاره نه دي ښه؟ پی ام سی باره کې خو به زه لاول دا ووایم چې د اوسه پورې خو یو ډېره غټه ایشو روانه وه بټوین فرش سټوډنټس ان ریپیټرز. منم دې ځله خو د فرش سټوډنټس بې انتها های میرټ راغلی دی خو د اوسه پورې چې کوم ټرینډز روان وو نو د ریپیټرز کم امپروورز چې کوم نو هغوی چې کوم اوس پیپرې ورکولې په امپرومنټ کې د هغوی نه ټولې پیپرې واخیستې شوې. خیر دغه به هم سکیپ کوو خو پی ایم سی کم میرټ چې کوم دی هغه هر ځله آوټ و پای بل ځله هم آوټ و. آیا د څه وجې آوټ و؟ هغه هم څه رانګ سټیپس دي. چیرې تاسو څه داسې سټیپس واخیستل چې په هغه کې اف ایس سی د ستاسو اګریګیټ وټ ایور د هغې د لاسه. بل زه په مین ایشو دا خبره وکم چې نن سبا زیاتره سټوډنټس دا ګیلهمن دي ما په خپله ټیسټ ورکو زه بې انتها خوشحاله وم بې انتها سیټسفاید وم د خپل ټیسټ نه چې ما چې کوم ټیسټ ورکړی دی انشاءالله زه به 180 پلس مارکس علم. دغسې زما سره په خپل کور کې زما خورکۍ ده هغه زما نه زیاته سیټسفاید وه چې ما ډېر بې انتها ښه ټیسټ ورکړی دی. داسې ډېر سټوډنټس دي چې هغوی 190 to 200 پلس ایکسپیکټډ دي چې موږ به دا مارکس لو ځکه چې یو کال ریپیټ شو دومره محنت باوجود څه نه څه اندازه خو انسان ته ولګي که نه چې ما څنګه قسمه ټیسټ ورکوم. بټ انفارچونیټلی کله چې رزلټ راشي نو ډېر افسرده رزلټ وي. دا راته ووایي چې یوازې تاسو وایي چې یوازې دا د میټریک او د اف ایس سی خبره نه ده بلکې د نور ټیسټونو هم دغه مسلې دي چې سټوډنټ ته مخې ته راځي او دغه تعلیمي ادارو نه پیښې ورته جوړېږي. په دغه حواله څه ویل غواړئ؟ ښه چې دې باره کې خو به زه دا ووایم چې میټریک اف ایس سی هغه خو به یو طرف ته کوم خو زمونږ ټیسټ چې کوم ارینج کېږي د پی ایم سی طرفه د ټپس زیاتره نن سبا یو ټرینډ روان دی چې ټپس هیز بین هیکډ ټپس هیک شوی دی ټپس چې کوم دی هغه هیک شوی دی. زه کنفرم نه یم دې باره کې چې آیا ټپس چې کوم دی هغه هیک شوی دی که نه دی هیک شوی خو زه به د ټپس یو داسې ایشوز را مخامخ کم چې نن سبا زیاتره سټوډنټس انکلوډینګ می دغه پرابلمس چې کوم دی هغه فیس کوو. چاته د غلط ویلو نه ښه دا چې د هغه نیګیټیو پوینټس مونږ ورته کړو نو ځکه زه د ټپس نن سبا دوی وایي چې مونږ کوم خپل اکاونټ ته لاګین کیږو مونږ ته فورګاټ پاسورډ ښیي یور پاسورډ از انکریکټ. زه ټپس والا ماته وایي چې ته خپل پاسورډ فورګاټ کا ته نیو پاسورډ ورک زه ولې خپل پاسورډ فورګاټ کړم وټ از د ریزن بیهایند دیس. ټیک شو. دې نه علاوه کله چې مونږ رالو رزلټ نو دوی ویله چې 30 منټس کې به تاسو ته رزلټ چې کوم دی هغه اویلیبل وي. یو خو زه دا منم نه ځکه چې آنلاین ټیسټ هغه ټیسټ دی چې کله ته فاینل ایم سی کیو سبمیټ کړې په هغه ټایم ستا په سکرین باندې راشي چې دا ستا رزلټ دی. په 30 منټس کې زه ویل اینډ ګوډ په 30 منټس کې رزلټ راځي خو زمونږ رانغی ځکه چې په هغه ورځ ټپس چې کومو خلکو وی چې هیک شوی دی زما اکاونټ نه کولاوېدو. په دغه ورځ یو مسله ټپس ما ته راغسته چې your email is not available in tips. The email you are using does not exist. دا څه مسله ده چې زما ایمیل تاسو سره نشته نه دی اویلیبل او هم په دغه ایمیل باندې تاسو ماته د ماسوتن د شپې زما رزلټ رالیږئ د دې شاته څه لوجیک دی. بل زما اکاونټ نه لاګین کیږي تاسو لیټ رزلټ مونږ ته رالیږئ. تاسو چې په مونږ نه په کوم لیپټاپ په کوم ټیبلیټ باندې ټیسټ لئ د هغه ټیبلیټ زیاتره سټوډنټس ته د نیټورک مسلې راځي زیاتره سټوډنټس ته بیټري لو مسلې راځي د چارج مسلې راځي زیاتره سټوډنټ ته مختلف قسمه مسلې راځي. زه صرف دا ویل غواړم چې که تاسو یو آنلاین سیستم راوباسئ آنلاین ټیسټ لپاره اټ مینس چې تاسو ځان ته ډېر ویل ډیولپډ خلک وایئ. که تاسو دومره ویل ډیولپډ خلک یئ دا بل ټیسټ نه والا مختلف قسمه ځایونو کې نن سبا فیک پوسټ چې کوم دي هغه ورکړی کېږي د مختلف قسمه ویب سایټس نه بره به یې ورته لیکلي پی ایم سی یې فیک. د هغې وجې نه مختلف قسمه سټوډنټان نن سبا منټلي ډسټرب دي
هغوی انزایټي شکار دي. ولې چې هغوی د سټډي نه وځي، مختلف قسمه فیک پوسټ چې کوم دي هغه هغوی مخې ته راشي. تاسو د دغه خلکو خلاف اکشن ولې نه اخلئ چې دومره ویل ډیولپ خلک تاسو یې صبح په خپل سافټویرز باندې تاسو یقین دی د دغه خلکو خلاف اکشن ولې دا تاسو معلوم کړئ چې آیا دا کم خلک دي چې داسې پوسټ ورکوي. نن سبا هر دویم کس چې کوم دی هغه دا فیک پوسټ چې کوم دی هغه شروع کړي دي هغه ورکوي چې هغې مختلف قسمه سټوډنټان منټلی ډسټرب کړي دي. زیاتره سټوډنټان نن سبا دا یو غټ ایشو ده، یو غټه مسله ده چې کوم موږ ته سلیبس راغلی موږ د هغې مطابق سټډي کړي. نو زیاتره سټوډنټان دا ګیله کوي چې یاره زمونږ په ټیسټ کې آوټ آف سلیبس MCQs راځي. نو دغه هم یو د ډېر افسوس خبره ده چې موږ ته کوم سلیبس راغلی د هغې نه آوټ آف MCQs ولې راځي. خان جی دا راته ووایي چې تاسو چې کوم دا PMC ټیسټ او د دې PMC نه تاسو ته معلومه وي چې د دې نه مخکې به ایټا ټیسټ و، تاسو دغې اړه څه وایئ چې PMC ټیسټ ښه دی که ایټا ټیسټ ښه وجې؟ ګورئ جی نیگیټیو پوینټس هر ټیسټ کې هر ځای کې موجود وي، خو که د MDCAT او د هغې کمپیریزن موږ وکړو نو په هغې کې ډېر پازیټیو پوینټس مخته راتلی شي. یو خو پازیټیو پوینټ دا و چې ایټا به وشو نو سټوډنټان به خپل کور ته رالو، د هغوی سره به خپل هغه کوېسچنز کم پیپر چې و هغه موجود و ببل شیټ په واخیستی شو. ایټا والا به خپل انسر کی چې کومه وه هغه اپلوډ کړه، هر سټوډنټ به د خپل MCQ سره خپله انسر کی چک کړه. نو سټوډنټ ته به اندازه ولګېده چې آیا زما څه ریزلټ دی. په سبا له به ریزلټ راغی، ریزلټ په سټوډنټان چې کو که د چا به شک و ریچیکینګ به یې وکړو، ریکاونټینګ به یې وکړو د خپل ټیسټ، نو مې بي د چا به پکې مارکس سیوا شو د چا به نه شو، خو د هغوی به یو پراپر ټیسټ و، د هغه پراپر ټیسټ یو پراپر انسر کی به هغوی ورکړه. کوم MDCAT چې په بله اوس ما ورکړی دی زه په کوم بیس دا کلیم کوم؟ که فرض که زه کورټ ته ځم، که فرض که زه خپل ټیسټ کلیم کوم، I have no proof، زما سره نه کوېسچن MCQs پیپر شته، زما سره نه بل څه پروف شته. که فرض که دوی ما ته یو ټیسټ راوباسي چې دا ستا ټیسټ و، I have no proof چې دا زما ټیسټ دی که نه دی. ځکه چې کم کارونه وشو زما 1% ټرسټ هم پاتې نه شو په ټیپس په PMC په یو باندې په یوې ادارې باندې زما هیڅ قسمه لکه په دوی باندې ټرسټ پاتې نه شو. زه خپل پیپر نشم ریچیک کولی، زه خپل پیپر نشم کلیم کولی. نو آی تھنک چې په هغې کې ایټا کې ډېر پازیټیو پوینټس وو کوم چې په MDCAT کې نشته. خاجي دا راته ووایي چې په اخره کې د حکومتي چارواکو نه ستاسو څه غوښتنې دي او سټوډنټ ته څه پیغام ورکوئ چې هغو مخکې څه د قدم واخلي؟ چې د سټوډنټس دپاره کوم چې زموږ ملګري دي د هغوی دپاره خو زه یو دا پیغام ورکړم چې امید مونږ ټولو بېللی دی، انکلوډینګ می، ما هم امید بېللی دی، خو په یو ځای کې امید چې کوم دی هغه واپس راوچتېږي او د انسان زړه پې ډاډېږي. هغه دا دی چې الله چېرته هم د چا محنت نه ضایع کوي. په څه ناڅه ځای کې به الله مونږ ته زمونږ د محنت صله راکوي. مونږ پسې مسافري وکړه، کوچنګ یې وکړه، خپل ډېر اکټیویټیز مونږ سکپ کړه، مونږ د هغې دپاره محنت وکړو، ریزلټ دا راغی، الله به پکې خپل سر راز وي او باقي عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور وہ جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. سب خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. نو خپل ملګرو ته دا میسج کوم چې امید ونه بیلو، انشاءالله خپل کم پیغام چې دی هغه به مخته بوزو او باقي بس سکه چې زموږ خیر وي الله دې زموږ لپاره هغه وکړي. او وزیر اعلی صاحب ته، پرایم منسټر صاحب ته، د بورډ چیرمین ته، نور داسې ادارو باندې چې کم چیرمینز دي زموږ مشران دي، هغوی ته زه صرف میسج نه ورکول غواړم. میسج ځکه نه ورکول غواړم چې زما د اورل میسج هېڅ څه فایده نشته. زیاتر سټوډنټانو سوسایډ وکړل، د هغوی چې کوم میسج ورکړو د هغې هېڅ اثر ونه شو. چې هغوی د خپل جان نظرانه پیش کړه هغې میسج هېڅ اثر پرې نه باسو، زما اورل میسج به څه اثر پرې باسي. خو بیا هم زه به یو ریکویسټ وکړم خپل پرایم منسټر ته چې که تاسو ته فرض که زما اواز در رسي، تاسو زما خبره اورئ، نو a lot of students چې کوم دي هغوی سفرډ دي، د هغوی فیوچر په داو لګېدلی دی. هغوی ایمز چې کوم د نرسري نه چې زه په ډاکټر جوړېږم هغه ډسټروی شو کمپلیټلی طور پر. د پاکستان زیاتر سټوډنټس د انزایټي شکار دي د ایجوکیشن سیسټم د لاسه. زمونږ سټوډنټان سوسایډز چې کوم دي هغه اټمپټ کوي.
د صدلاسا د ایجوکیشن سیستم د لاسا نو ریکوست کوم چې څومره بورډ ریزلټس راوتی په دې نظر ثاني وکړی شي په صحیح طریقې سره د ټول سټوډنټس څه فارموله دو په خپل د کوي زموږ نه خپ ودی چې په هغې مطابق دو د ریچک کې دا پیپر سټوډنټ ته د هغوی حق میلاو شي د پی ایم سی مطابق به زه دا ووایم چې هېڅ حل نشته د هغې ایکسپټ ون چې که دوی ریکنډکټ کړي دا ټیسټ نو زیاته بهتره ده که نه ریکنډکټ کوي نو څه داسې فارموله دي مونږ ته راکړي چې مونږ ته دا پروف شي چې ماته کوم رزلټ راځي دا زما رزلټ دی اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پی چڑھانا واجب ہے د سوادنیوز.com مینوالو تاسو د دغه طالب علم د زړه کمی خبرې چې وي هغه واوریدي چې د چانه هغه دغه د چانه د اعتراضات دي د چانه غوښتنې دي هغه وزیر اعلی ته هغه وی چې زموږ د اواز رسي نو زموږ د پیغام دي مخکې هم لاړ شي او په دې اکشن واغستې شي هیله لرم چې پروګرام به تاسو د دغه طالب علم خبرې به موریدلې وي زموږ دغه خبرې به موریدلې وي پروګرام به خوښ شوی وي د بل پروګرام پر خپل قربا سمی الله نادر خل اجازه راکړئ د لوی الله فامه